اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام کتونکو. څنګه چې تاسو پوهیږئ کې دا یو سی نصرت خیل چې کوم आवाज نن سبا په سوشل میډیا باندې جاری دی، پهله روډ او بیا ووټ په حواله سره چې کوم ملګرو دغه आवाज اوچت کړی دی، یقینا هغه د ستاینې وړ دی او په کار دی چې په یو سی نصرت خیل کې داسې نوجوانان راپاسي چې دغه یو سی په حواله سره आवाज اوچت کړي. ولې چې دغه یو سی د پاکستان په ټولو صوبو په لحاظ سره بیا څومره چې یو سیګانې دي د هغې په حوالې سره دغه ډیره محرومه یو سی ده او مسلسل د دغه یو سی سره زمونږ واکمندو خلکو ظلم کړی دی، زیاته ورسره کړې ده او همیشه دغه سیاسي خلکو مونږ به طور د ووټ دپاره استعمال کړي یو. خو چونکې اوس هغه دور هم نه دی، ټولو ملګرو ته دغه درخواست کوو چې په دې وخت کې دا د بیدارۍ وخت دی. بیا ماشاءالله زمونږ په کوم نوجوانان چې دي په هغو کې ټیلنټ دی او ټول په سیاست باندې پوهه هم دي، نو په کار دی چې موږ د را روان وخت دپاره هغه فیصله وکړو چې هغه باحیثیت د دغې خاورې د تمام یو سی دپاره بهتر وي او خپل چې څومره زمونږ سیاسي اختلافات دي یا زمونږ نورې کومې معاملې دي هغه په دې وخت کې بالکل سایډ ته کېږدو، په یو اواز باندې د دې خاورې د حق د ادا کولو کوشش وکړو، ټول ملګري په دې کې بړ چړ کې حصه واخلو او یو داسې دغه جوړ کړو چې د دې خاورې په صحیح معنو باندې خدمت وشي. کمې محرومیانې چې په دغه یو سی کې دي د دغې په حوالې سره مونږ خپل یو ټوس اقدامات هم وکړو او زه دغه ملګرو ته یو خاص بل هم کوم چې د یو سی په حوالې سره د یو مضبوطه کمیټي جوړه کړي چې هغې کې د مختلفو کلو نه ینګ نوجوانان راواخلي او په دغې باندې د لږ کار وکړي. انشاءالله چې دغه کمیټي به دا اواز په بھرپور طریقې سره مخکې بوځي. اول نمبر خو په دغه کمیټۍ باندې ټول ناول غور پکار دی، په زړه کې هم په دې باندې کوشش شوی دی خو هغه کمیټي بیا په وجود کې نه ده راغلی. نو اوس چونکې دا موقع داسې ده چې په دې باندې موږ غور وکړو، یو مضبوطه کمیټي د یو سی په حوالې سره هغې کې بیا سماجي کارونه هم راځي، هغې له چې کوم نوم ورکړی کېږي هغه په مشاورت سره ورکوي او په دغه یو سی کې به دغه کمیټي هر قسمه خدمات کوي، هغه که سیاسي وي که سماجي وي او چې څومره محرومیانې دي کوم ځای کې کار په کار دی نو په هغې باندې به هغو نشاندهي کوي او نور چې کوم عوام دی کوم ولس دی د دغې خاورې هغه به بھرپور اواز د هغې سره اوچتوي. خبرې بنیادي څلور دي چې هغه په دغه یو سی کې د دغه څلورو خبرو بالکل اهم ضرورت دی. په هغې کې اولنۍ خبره خو چونکې روډ دی چې موږ ته په دغه یو سی کې د روډونو ډېر اشد ضرورت دی او دغه یو سی د روډونو په حوالې سره خو اول محرومه ده او بیا که روډونه دي نو هغه داسې دي چې په هغې باندې سفر کول هغه بالکل مناسب نه دي او هغه د خطرې نه خالي نه دي. نو اول خو روډ دی، د روډ نه پس بیا په دغه یو سی کې د صحت په حوالې سره ډېرې زیاتې مسلې دي. هلته داسې هېڅ قسمه کلینیک یا هسپتال نشته چې بر وخت په هغې کې د مریض علاج وشي یا هغه ته هغه طبیبي امداد چې کوم دی هغه ورسي، هغه هم نشته. د هغې نه وروستو بیا د ایجوکیشن مسله ده، هلته ولې چې کوم سکولونه دي هغه ډېر کم دي او زمونږ بلا ماشومانان د هغې د لاسه پنځمه پورې چې هغه کله سکول ووایي بیا هغو ته پورته نور څه سهولت نه وي. نو زیاتر زمونږ کشران زمونږ بچي بیا د تعلیم نه په سایډ باندې شي ولې چې نور وسایل د هغو سره نه وي. نو په دغه یو سی کې دغه یو څلور درې خبرې دا ډېرې اهم دي او څلورم نمبر خبره د بجلی ده. نو دغه څلور خبرې چې دي د دې اواز فوري طور اوچتول دي. اول خو په دغه علاقه کې د روډونو چې کوم حالات دی په دې حوالې سره، دویم نمبر بیا د صحت په حوالې سره، دریم نمبر د ایجوکیشن په حوالې سره، څلورم نمبر بیا چې کوم زمونږ بجلی نظام دی د هغې په حوالې سره. کوم ملګري چې دغه اواز پورته کوي د هغو ډېره زیاته شکریا ادا کوو او زمونږ د ټولو به دغه سوچ وي، زمونږ د ټولو به دغه فکر وي چې مونږ بنیادي دغه څلور خبرې ونیسو. که هر یو وګړی سیاسي وګړی دغه خاورې ته راځي او هغه خپل
د ووټ مطالبه کوي چې موږ ټول په یو اواز باندې دا څلور خبرې هغه ته مخې ته ږدو او داسې نه څنګه چې په زړه کې شوي دي خلکو وعدې کړي دي بیا تللي دي او تنقید نه کوو زموږ دپاره ټولې پارټۍ محترمې دي خو چونکې دا وخت داسې دی دا علاقه داسې ده چې د نن نه وروسته چې څوک هم وي هغه راځي نو د هغه سره به یو ټوس خبره کیږي عملي خبره به کیږي د هغې نه علاوه به هېڅ قسمه خبره د هغه سره کمې وعدې چې دي په هغې باندې به موږ عمل درآمد نه کوو نو انشاءالله چې دا محرومیانې هر څوک چې که څوک مخلصه وي د دې خاورې د خدمت دپاره او د دغه ځای د ووټ د اخیستلو دپاره د دې خلکو د بنیادي سهولتونو ورکولو کوشش د چا وي اراده یې وي نو انشاءالله چې هغه به دغه ټولو خبرو ته اول غاړه ږدي د هغې نه وروسته به بیا هغه د دې نه ووټ حاصلوي نو ټولو ته زموږ دغه عاجزانه درخواست دی چې برای مهرباني خپل اختلافات بالکل سایډ ته کېږدئ په یو اواز باندې شئ دا خاوره دا یوسي زموږ د ټولو دی دا منو چې په دې کې به مختلفې پارټۍ وي خو چونکې موږ دا وخت د پارټیانو سیاست به نه کوو موږ به دا وخت صرف د دغه خاورې اواز کومو ملګرو چې دغه اواز راوچت کړی دی د دغه ملګرو مرسته به کوو د هغو په اواز سره به برابر شریک ځو او د سیاست دپاره د نورو خبرو دپاره بلا وختونه دي بلا موقع دي هغه به په هغه موقعو باندې کوو دغه عاجزانه اپیل چې برای مهرباني د دې وخت نه فایده اوچته کړئ دا یو اهم وخت دی او په زوړ تاریخ کې هم داسې ډېرې خبرې شوي دي په هغې عمل درآمد نه دی شوی د را روان وخت دپاره په دې باندې یو سنجیده غور او سنجیده خبرې عملي خبرې چې هر یو وګړی وي د هرې پارټۍ وي د هغه سره پکار دي چې په دې باندې سړی یو مضبوطه خبره وکړي انشاءالله چې دا به د دې یوسي دپاره بالکل ښه وي او زموږ لایق چې څه خدمت وي د دغه خاورې د دغه یوسي دپاره انشاءالله چې هغه به ستاسو په مخ کې حاضر وي ډېره زیاته مننه کوو د دغه ټولو ملګرو د ستاینې وړ دی دوی ته خراج تحسین پیش کوو چې دغه اواز یې راوچت کړو انشاءالله ستاسو د اواز سره به زموږ اواز په بھرپور طریقې سره شامل وي ډېره مهرباني